بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام مشرق سپیشل سره زیم ستاسو کوربه سید شبیر شاه. ګران کتونکو تقریبا اتم کال شروع شو د پاکستان تحریک انصاف په دې صوبه کې خبرو کو نو سوخ په 2011 کې د دې ګورنمنت راتو نو وخت هی وزیر اعظم عمران خان چې کوم وخت د پارټي چیرمن خبرې کړې وې چې مونږ په دې صوبه کې هغه اصلاحات براولو چې دا یو صوبه یو ماډل صوبه کې به بدلیږي. هغه اصلاحات تعلیم په شوبه کې، صحت په شوبه کې او دې سره سره ادارې به مضبوطو. فوکس د خان صاحب دو ادارې وي، یو تعلیم شوبه او بل د صحت شوبه. صحت شوبه خبرو کو نو صحت شوبه کې اصلاحات راوستو لپاره اوورال چې کم نظام دی یا چې کم اصلاحاتي چې کم فارموله ده هغه د عمران خان صاحب کزن ډاکټر نوشین ورنبرکی چې اوس د لیډرډینګ هسپتال بی او جی چیرمن هم دی ایته حواله کو او ایم ټی آئی ایکټ کال 2015 کې مخې ته راغو. دینه پس اصلاحاتو سلسله روانه وه او مختلف قوانین هم راغله، هیلث کیر کمیشن شو، نور مختلف قوانین. بیا لاست ایئر ډي ایچ اے آر ایچ اے په شکل کې دا اصلاحاتي ایجنډا وه چې تعلق دې حوالې سره و چې د پیښور او په شمول د خیبر پختونخوا مختلف اضلاعو کې خلکو د صحت بهترین سہولیات خلکو ته ملو شي. اصلاحاتي ایجنډا څومره کامیابه وه په دې اته کالو کې مختلف طبي تنظیمونو لخوا احتجاجونو سلسله روانه وه او اوس هم نن هم ایم ټي آئی حوالې سره چې کوم یو اصلاحاتي ایجنډا ده د پاکستان تحریک انصاف حکومت اوس هم په اسلام آباد او پنجاب کې ایم ټي آئی ایکټ خلاف د وخت نه روانې دي او دغه ایکټ نه قبلې لګیا دي. د وخت صورتحال دا دی چې کوم خبرو کو د خیبر پختونخوا نو کورونا فرست لهر نه مخکې ټیک ټاک ګرانډ هیلث الاینس جوړ شوی، آی کې نرسنګ اسوسییشنز والا، آی کې ډاکټر اسوسییشن مختلف تنظیمونه او ورسره بیا پیرامیډکس ټول رايوځي شوي او ګورنمنټ له ډېر ټف ټایم هم ورکړو. خو اوس چونکې لهر د کورونا دویم دی نو اوس صورتحال دا دی چې ډاکټرز هم لږ خاموش دي، نرسنګ اسوسییشن والا هم لږ اکشان احتجاجونه ته نخکاری ولې چې کورونا دویم لهر او دی وخت په فرنٹ لاین باندې ډاکټرز، نرسز او ورسره پیرامیډکس نور چې څومره سټاف دي دی وخت دی جنگيږي لګیا دي. ګران کتونکو نننی پروګرام مونږ خصوصي توګه باندې اصلاحاتي ایجنډا باندې خبرې خو وګو خو دی وخت چې کم خصوصي توګه باندې ډاکټرز او نرسز چې کم په فرنٹ لاین دی وخت خپل یو بهترین کردار ادا کوي د حوالې سره هم خبرې کوو. لږ د دې مجبوریانې لږ د دې چې کم مسایل دي آبه هم مونږ اورو. د حوالې سره زمونږ نن دو اهم ملمانه په سټوډیو کې مونږ سره موجود دي. ټول لومبه به تعارف کوم د ینګ ډاکټر اسوسییشن ډاکټر رضوان کونډي صدر دی د ینګ ډاکټر اسوسییشن. ډاکټر صاحب په لغو پروګرام کې تاسو ته هر کلی وایي. د سره سره زمونږ دویم ملما د صدر دی د ینګ نرسنګ اسوسییشن فضل مولا صاحب. فضل مولا صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو. ګران کتونکو تی وخت صورتحال دا دی چې د خیبر پختونخوا په مختلف هسپتالونو کې ډاکټرز او نرسز په فرنٹ لاین که خبرو کو نو دی وخت د ډاکټرز تقریبا 27 ډاکټرز 20 ډاکټرز چې دي کرونا وایرس خلاف په دې جنگ کې هغه شهیدان شوي دي. په ګڼ تعداد کې ډاکټرز چې دي متاثر دي. همدا کشان د نرسنګ خبرو کو نو تقریبا 800 زیات نرسز متاثر دي. خو ای باوجود اوس هم دوی په میدان کې دي. ټول وړاندې زبا فضل مولا صاحب تاسو نه پوښتنه وکوم. تھرد نرسنګ کنونشن یو څو ورځې مخکې تاسو کړو او ستاینا موقع هغه نرسز چې کم په فیلډ کې دي د وخت او بهترین ما خو هغه کې نرسز سره زما ملاقاتونه هم شوي. بهترین کردار چې هغه نرسز چې په خطرناک ورډز کې دغه ډیوټیانی دي لوګو ته خپل د صورتحال مو وایي چې څه صورتحال د نرسنګ حواله سره څومره ټف لایف ته دغه دی وخت په هاسپټلز کې لږ مو دینه خبر کړئ. ډیره مننه شبیر صاحب. تاسو د تھرد کنونشن خبره وکړه. زمونږ جی مین مقصد په هغې کې دوه یو خو زمونږ دا چې یاره مونږ کم افیکټډ شوي دي یا کم شهدا دي د هغوی فیملیز راوغواړو او هغوی ته مونږ خراج تحسین پیش کړو، هغه انکریج کړو. حالانکه دا زما خیال دا ګورنمنټ له پکار و چې هغوی ټول څونه هیلث امپلایز په دې کې شهیدان شوي وو هغه راغوستې وې د هغوی فیملیز راغلي وو او چونکې په ملک یو بد وخت راغلی و او په هغې کې دوی ستایلي وو. دویم دا وه چې کوم موجوده مسایل دي نرسز ته مونږ چې دا مونږ اجاګر کړو په هغې کې منسټر صاحب راشي هغوی سره مونږ ډسکس کړو
منسٹر صاحب هم رانه منسټر صاحب جی رانغه هغه پارلیماني سیکرټري صاحب راولېږل او سپیشل سیکرټري صاحب فاروق جمیل صاحب راغلی او هغه زموږ سره دا وعده کړی و چې زر تاسو چې کوم موجوده مسایل دي او هغه د مریض ریلیټډ تقریبا زموږ د 10% هم زموږ د ځان ریلیټډ نه دي چې کوم موږ نشاندهي کړی وي چې بیا په سیستم کې دا د لیکس دي دا د مسلې دي دا دی وشي خو د اوسه پورې خو زما په خیال سره موږ ته ښکاري نه چې کوم موجوده حالات روان دي دوه درې وجوهات د هغې کېدی شي ایم ټي آی سیسټم چې کوم راغلی و د بدقسمتۍ نه یو ګیپ په دې کې ډېر زیات دی د امپلایز په منځ کې او بیا د ګورنمنټ او د بورډ په منځ کې اصل سټیک هولډرز چې کوم دي هغه زما په خیال په نسبت باندې هغه امپلایز دي کوم چې په فیلډ کې کار کوي کوم چې پالته موجود دي بیا د هغې فیډریشن دي اسوسییشنز دي د بدقسمتۍ نه په دغه کې که موږ وګورو د امپلای نه دواړه حقونه واغستی شو د هغه چې کوم د لیبر لا مطابق کوم حقوق هغه د هغه نه واغستی شو د هغې څوک تپوس هم نشي کولی وایي بورډ به کوي هر څه سټیزن ایز شهري مونږ ووایو نو د هغه نه هم هغه حقوق اخیستي شوي دي ټیک ته د هغه امپلایز مین مسله چې مونږ ته په کومه وه په دې ټیم کې که مونږ زه د نرسز خبره وکړم نو 4000 نرسز چې کوم دي 4000 دا په فکس پی یا په دیاړي سیسټم باندې چې کوم دی مونږ ته ویلي شو دا په دې کې کار کوي هغه نرسز چې هغې د شفا انټرنیشنل یا د هغه خان یا هر غټ سیلریز هغې هلته نه پرېښوده او هغې دلته راغی هغې جایننګ ورکړو چې یاره دا ګورنمنټ جاب دی موږ به دا جاین کړو دلته کې خو د اوسه پورې دا 3-4-5 سالو شو ایون چې مونږ چیف جسټس پورې هم د دې اپروچ کړی چې جاب سیکیورټي د خلکو له پکار ده د پنشنیبل سروس تاسو په دې کې کم از کم ورکوي خو ته اوسه پورې په هغې څه ونه شو هغه هم په هغه فکس پی او په دغه امتیاز باندې به راځو فضل مولا صاحب امتیاز باندې انشاءالله راځو به ستاسو تفصیلي به دا ټول ستاسو خبرې به ورو دا چې کوم د کرونا وبا نه پس خصوصي توګه باندې چې کم هیلث ملازمین دي چې څومره طبي شعبې سره ای لپاره پی پی ایز ډېر زیات اهم دي اوس یو خدا دی چې بھئی ایم ټي آی هاسپټلز چې دي هغه خپل نرسنګ یا ډاکټرز لا ورکوي یو دا دی چې هغه ظاهري خبره ده مختلف ډي ایچ کیو هاسپټلز دي دغه څه صورتحال دی آیا چې کم ایم ټي آی هاسپټل کې نرسنګ ته چې کم سټاف ته هغې ته دا پی پیز ملاویږي یا د هغه په مقابله کې ډي ایچ کیو چې کم سټافس دي مختلف یا نور چې کم هاسپټلز دي هغې کې څه صورتحال دی تاسو ته به شکایات به هم راځي آیا هغې ته پی پیز ملاویږي او که نه په سٹارټ کې ډېر ایشوز موږ ته شبیر صاحب راغلي وو انتهایي او منسټر صاحب سره چې کله زموږ د هیلث امپلایز د تقریبا د ټولو میټینګ شوي موږ د هغې نه څه غټ ډیمانډس کړي نو موږ ته هېڅ نه وغوښتې هغه ټیم کې موږ هغې ته وویل چې دې ټیم کې په ملک باندې یو سخت وخت راغلی دی نو موږ به ټول تاسو سره ولاړ یو موږ به سات په دې کې درکوو د غوښتو وخت په راځي موږ به تاسو نه غواړو که هغه زموږ د الاونس خبره وه چې اوس وخت زما خیال دی راغلی دی ګورنمنټ ته دا په کار هم دی چې هغوی دا انیشیټیو اوس واخلي ځکه سینټ ګورنمنټ چې کوم دی هغه اخیستی دی چې یاره هیلث امپلایز یې صرف په کرونا کې نه هغه 24 اور آن ریسک دي بالکل ایون چې هغه کلاس 4 دی که هغه پروفیسر دی که هغه نرس دی که هغه څوک دی هغه 24 اور چې کوم دی هغه ان ریسک دي پریکس خلکو ته وشي د هیپاټایټس پیشنټ هغه ډیل کوي هر څه مختلف مسلې راځي کم ځای کې ته د پی پی خبره چې تاسو کوم وکړه پی پی اوس هم داسې ځای نشته چې هلته دا مسلې شته خو چونکې د وبا سره خلک عادي شو هغه یره چې کوم سٹارټ کې ونه هغه تقریبا زما خیال دی ختم شوی دا او زه خو به دا هم وایم چې زموږ میجورټي کمیونټي چې کوم دا هغه یې مینې شوی دا هغه خلکو تېره کړې ده کرونا په هغې باندې یو زغه تلې ده خو بیا هم کم چې ګیپ دی زموږ په هغې باندې یو ګیله شته دی د ګورنمنټه د کور یو مشر یو سربراه وي نو هغه د خپل فیملی سره خامخا هغه څه وخت پس چې کوم دی نو هغه کېناستل غواړي چې یاره زموږ دا مسلې دي دا د ایشوز دي فردر څه کول دي هغه څیز چې کوم دی هغه نشته دی صحیح ډاکټر رضوان مننه یو تاسو هم راغی زموږ پروګرام ته سٹارټ کې چې فرست لهر نو هاسپټلز نه د نرسنګ او د ډاکټرز عمدکه ګیلې شکوې مخې ته راغی چې وداؤټ پی پی ایز مونږ منډې تړې به ولګیا یو هاسپټلز کې صورتحال دا دی چې مونږ ته پی پی ایز هم نشته بیا لاسټ اگر مونږ وګورو نو لیډریډنګ هاسپټل کې پوره یو وارډ بند شو د ګایني ټول سټاف هلته متاثر شو همدغه شان کې ټي ایچ کې اگر خبر وکړو نو 2 هفتو نه یا 3 هفتې نه تقریبا د هغې ټول میجورټي هر یو وارډ کې صورتحال دا دی چې هغه هم ډېر زیات کړکېچن دی څه اطلاعات دي تاسو سره دی وخت د جی بالکل څرنګه تاسو خبره وکړه یا فضل مولا به خبره وکړه چې کله کرونا فرست لهر و هغې کې مونږ هم مطلب دا شیز نه وی نه مونږ ته پته و نه حکومت ته پته و هغه یو ټرایل و او که تاسو خیال کړئ زمونږ هغې کې یو ټیلی میډیسن فیسیلیټي هم حکومت سره سپورټ کې شروع کړې وه او زه وایم چې څونه حکومت سامان په خپله تقسیم کړی د هغې هاف په چې کوم دی که نه وای ډي هم تقسیم کړی ټیک شو هغې مونږ څه کریډټ یا څه نه اخېستو څومره دا یوه وبا راغلی وه او اچانک راغلی وه او د هغې کاز یا څه معلوم نه و چاته
خو په کار دا و چې کم دا اوس سیکنډ هغه رالو دې ته حکومت منټلی په کار دا و چې مخکې نه یو پریپریشن کړی ټیک شو. خو که تاسو سوچ وکړو نه چېرته نوی هاسپیټل مطلب دې دپاره سیټ کړو چې یاره لکه اکثر پیشنټ راشي په ټرشري کیر ته هغه کې بیډز مسله ورته راشي. په کار دا و چې څه یونټس جوړ شوي وو، څه وینټیلیټرز مسله ډېره سټارټ کې را روانه، اوس هم مسله دی پکې. په کار دا د نوي وینټیلیټرز لګېدلي وو. بیا وینټیلیټر سره مین خبره چې کوم دی هغه د ایکسپرټ کسان وو. په کار دا و چې حکومت بار بار اپریشن ګوی دا کولای چې دا به مخې ته راځي 2-3 میاشتو بعد 2-3 میاشتو بعد. خو دی هغه ایکسپرټ کسان چې کوم دی چې کوم زړه امپلایز او اکا امپلایز اوس هم دی پکې. ټیک شو. بیا راځو دی پی پی ای سایډ ته. زه خو دا وایم چې څونه سامان موږ ته په فرسټ لهر کې ملاو شوی دی هغې په مقابلې کې اوس هغه شیز نشته دی. ټیک شو. بس هر یو کس دا وایي چې بس امیونټي پیدا شوې ده او که تاسو سوچ وکړو هغه انفیکټیوټي ریشو هم د دې هغه کې زیاته دی ایز کمپیر ټو چې کوم هغه فرسټ لیئر و. یو دویم خبر دا ده که تاسو د ډیث خبر وکړئ، ایکسپایریز خبر وکړو، د دې کې زیات خلک شهیدان کېږي بجای دی چې څونه اول کې هغه شوي. نو دا شیز سیریس اخیستل پکار دی او حکومت ته موږ بار بار دا ریکویسټ کوو که تاسو سوچ وکړو د فرسټ لهر کې هم چې کله کورونا هغه پیک ختم شو په هغې ټایم باندې دې نوي پی ایس سی کې نوی هاسپیټل کولا کو نوی یونټ نو په هغه ټایم باندې هېڅ ضرورت هم نه ورته. اوس هم موږ دا وایو چې دا یو پیک روان دی. په کار دا دی چې په ټایم باندې دا شیزونه کېږي بجای دی چې کله بیماري ختمه شوي هغې نه پس موږ دا سټیپس ورته دا ډېر مهم خبره تاسو کړه چې کم از کم پی پی ایز چې دي خلکو ته هغه دې ورکړی شي او دا ضروري په دې باندې وي. زه خو همیشه دا خبره کوم چې زما له وجه نه فرض کړو زما او پی ډي وي زه د ورځې 60-70 یا 100 مریضان ګورم، صلاح ده نه کوي یو ډاکټر یا یو نرس یا یو پیرامیډیک پازیټیو راشي د هغه له وجه نه هغه یو سورس اف انفیکشن جوړ شي. مطلب د هغه سره هغه ورځې کې هغه سون یو خو خپل فیملی ته کور ته ځي هلته کې هم د خلک انفیکټ کوي. بل دا ده چې د ورځ کې د سره څونه کسان د سره انټچ راځي اک کسانو دپاره دا یو سورس جوړیږي پکې. نو د خلکو خو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. اوس صورتحال دی په هاسپټلز کې پی پی ایز ملاویږي ایم ټي آی هاسپټلز خبر وکم نو پی پی ایز اکه شان دي چې څنګه پکار وو خو بس خلک یو قسم عادت شو ورسره هر یو کس په خپلو پیسو باندې دا شیز عالي ده. ډاکټرز خو خپل په پیسو باندې سیزونه خلي نرسنګ سټاف څه کوي؟ ډاکټر فضل الله صاحب داسې هم راغلي چې په یو ماسک کې چې کوم دی هغه فار ایگزامپل تیریږي یو ماسک په یو ماسک کې که موږ د علاج خبره وکړو نو په علاج کې زموږ سټاف ماته کال وکړو چې زموږ دا ایشو روانه ده موږ ته وایي چې تاسو به 4 to 5 days چې کوم دی په یو ماسک کې چې کوم دی نه هغه تاسو N95 او جی دا هغې انټري به تاسو کوئ. ایون چې داسې یو هاسپیټل نو هم اخیستی شم چې فیمیل نرسز به سټور ته دلته ځي او هلته به هغه ساین کوي نو هغه به ځان له یو ماسک بیا د هغه ځای نه راخلي او هغه به بیا راوړي. نو مسلې خو جي ډېرې زیاتې شته دي. شهدا پیکیج حوالې سره شهدا پیکیج خو بالکل خبرې وی چې وی شهدا پیکیج او خصوصي توګه باندې تاسو خلکو لخوا هم ډیمانډ جاری خبره چې یو بینګ جرنالست زموږ خبره د معامله مخې ته راغلی وه فیاض الحسن چوهان او اطلاعات وزیرو نو هلته صحافیانو ته ډیمانډ وکړو که زموږ یو صحافي په دې کرونا وبا رپورټینګ په دوران اگر وفات شي نو هغې د 10 لک روپو اعلان وکړو. بیا دې ځای کې زموږ هم صحافیان پاسېدل نو هغې هم دغه شان ډیمانډ وکړو چې بهی وایي چې اگر صحافي هم په فرنټ لاین باندې دي رپورټینګ کولو وخت دی وفات شول یا دی ته کورونا شو دی د 10 لک روپۍ به هم ورکولی کېږي. تاسو خو آی تھنک ټول نه مخکې تاسو ستاسو والي سره اعلانات شوي اعلان بالکل ګورنمنټ جي کړی دی. پریکټیکل چې کوم دی اوسه پورې د هغې خو نه دی شوی ایشو شوی چاته نه دي. زمونږ چې کوم کنفرم کیسز و نرسز په حواله سره زه خبره وکړم نو 4 نرسز چې کوم دي هغه کنفرم ډیس چې کوم دی د هغې 4 نرسز تاسو دي او دغه د کرونا په دې کې تقریبا 8 داسې نور هم دي چې ساين سمټم هغه خو چونکې هغې ټیسټ به نه کړی نو په دې وبا کې هغې تلي شهیدان شو هغې شوي دي خو ټیسټ چونکې نو شوی نو هغه په کرونا کې ډکلیئر نه شو. زما خو یو دا ډیمانډ هم دی چې په دې وبا کې کم هیلث امپلایز چې د هغه ساين سمټم د کرونا وي او د هغه ډیتو شي نو هغه موږ له په کرونا کې اچول پکار دي که هغه څومره چې هیلث ملازمین دي. ځکه که تاسو چې کتلي وي زیاتر خلک زمونږ چې کم ته ساين سمټم شروع شي هغه کور کې کوارنټاین کې ځان ټیسټ هغه ویره ټیسټ ضرورت نشته زه به چې کوم دی نو 15 یا 10 دن بعد به زه ټیک شم مسله به حل شي. هغه سیریس شي سچوریشن ډراپ شي هغه چې هسپتال ته راځي د هغه ډیت چې کوم دی نو فرض که شوي وي بیا ګورنمنټ وایي چې تا خو ټیسټ کړی نو ټیسټ پازیټیو نه راغلی نو موږ ته څنګه پیکیج کې یا دغه سیس کې نوم اچولی شو. نو یو خو دغه هم دی چې څومره ساين سمټم د چا دغه وي فار ایگزامپل او په دې هیلث ملازمین دي او په دې وبا کې د هغې ډیتو شي نو هغه هم په دغه پیکیج کې داسې څه کیسز راغلي دي چې نومونه نه دي اچول شوي ډیت شوي بالکل جی راغلي دي. زمونږ یو کیس چې کوم دی نو هغه زمونږ سره جي شوی و په دغه کې په هریپور ډي ایچ کیو کې
هغه کمپلیټ ساين سیمټم او ICU کې دا پیشنټ ډیث شو او چونکې هغه وی چې یاره د دې ټیسټ نه دی شوی کرونا هغه دی کې وان چولو چې کرونا ټیسټ وسره پازیټیو نشته لري دا سه نورم دی خو بهرحال پیکیج لانچ شوی دی خو دا اوسه پورې لا سٹارټ شوی نه دی هغه ورکړی شوی چاته نه دی لب پیکیجز چاله نه ورکړی شوی بالکل صحیح رضوان کونډي یو خو ستاسو چې کم یو سفر ینګ نرسز او ینګ ډاکټرز ټول زیات متحرک دغه دوه تنظیمونه پروینشل نرسنګ اسوسییشن خبرو کو نو هغه هم دومره متحرک نو پروینشل لیکن په دې اصلاحاتي عمل کې چې څومره تاسو مخکې راغې یو تاسو به انتها سټرایکس مو د حواله سره کوشش هم دغه چې په څه طریقه باندې اصلاحاتي چې کم ګورنمنت وایي چې موږ اصلاحات راولو مین تاسو اختلاف اگر خبرو کوم په اصلاحاتي ایجنډا امین اختلاف سو ګردي کې جی اول خبر خو زدا کوم چې زمونږ د ینګ ډاکټرز یا ینګ نرسز دونه اکټیو ولې هغه ریزن دا دی چې دا کسان د دې PTI سپورټرز مو که تاسو خیال کړئ د دې ښه ټیک ټاک اکټیو رول پلی کړو او کم کس ته ډیر در خوګم یا غنه ګیلام ډیر درځي الټا به غوسه مر سره درځي بیسیکلی په دې ایج کې انسان نه چیرته د ودې څه سوچ کوي نه چیرته د کرپشن څه سوچ کوي او که سوچ کوي صرف یو سوچ دی چې زما مریض ته فایده پکې ورسي زما کمیونټي ته فایده پکې ورسي ټیک شو دی خو دې شي ریفارمز نوم ورکو خو موږ دې ریفارمز نوم نه ورکو ګوره ریفارمز خلاف څوک هم نه دي هر یو کس وایي چې د سیستم چې سیستم کې فایده راشي مریض ته هم د ډاکټرز کمیونټي نرسز هیلث کمیونټي ته هم فایده پکې راشي دې سره چې کله موږ سٹارټ کې خبرو کو او زما زړه غواړي چې په دې ټول شیزونو باندې د عوام پوه شي خو څنګه تاسو پروګرام ټایم هم ډیر کم چې هغه ډیر خبرې مونږ کولای نه شو پکې ټایم لا وجنه زمونږ بیسیک د دې خبرو فیصله چې کوم کې اوس حکومت وایي زه ریفارم راولو مونږ ورته چې نه دا ریفارمز نه دي الټا سیستم دی خراب کو دا د دې ښه فیصله اکه کس کولای شي کم کس هسپټل ته راغلی دی هغه د سیستم کتلی دی او هغه کمپیریزن وکړي چې د پخوا حکومتونو کې څه او د اوس په حکومت کې څه روان دي لکه مثال کې طور پر مخکې برالو ډاکټر مخکې مو اوس هم د نرس مخکې و اوس هم دی ټیک شو مخکې به ټیسټ فری و الټراساوند به فری و اډمیشن پیسې کمې مطلب هر څه انویسټیګیشن تقریبا فری به و ټیک شو او سرکاري هسپتال د خلک راضي هم دي د پر هغې ته غریب خلک راضي زه به ډاکټر رضوان کونډي دغه کوېسچن دمې طرف ته ځم دمې نه پس چې به راځم تاسو هم دغه کوېسچن به زه چې بھئی MTI ایکټ چې کوم راوستو مین مقصد د حکومت چې موږ به اصلاحات راولو خلکو موږ له ووټ ورکړی ډاکټرز کمیونټي زموږ په د اصلاحاتي ایجنډا کې ټول نه غټ رکاوټ جوړ شوی دی دغه کوېسچن به ګران کتونکو یو وړو شان دمې طرف ته ځو دمې نه واپس راځو خپل خوږ ملمنو سره خبرې جاري ساتو ګران کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو خبره د اصلاحات روانه وه میډیکل ټیچینګ انسټیټیوټ ایکټ چې کوم دی دا تقریبا د په کال 2015 کې راوستو کوشش دا و چې کم زموږ غټ هسپتالونه دي د هغه سروسز بهتر نه بهتر انداز سره خلکو ته سروسز ورکړي د حوالې سره پرون تیمور سلیم جګړه په اسمبلی کې هم دغه خبرې کړې وې چې موږ اصلاحاتي ایجنډا خو همدغه وه چې اصلاحات دې راوستي شي خو اصلاحات ګورنمنټس راولي قوانین راولي هغې کې بیا مسلې مسایل هم مخې ته راځي او بیا یې کې ترامیم کول ډیر زیات لازمي وي خصوصا که خبرو کوو نو خیبر ټیچینګ هسپتال پېښور کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې وه نن 2-3 ورځې مخکې هغې کې تقریبا 6 تنان چې دي په هغه بده پیښه کې هغه په حق رسېدلي او د اکسیجن کمې د وجې نه دغه مسله مین مخې ته راغلې وه ظاهري خبره هسپتالونه MTI ایکټ نه پس آزاد اټونومس باډي ده د هغې خپل بورډ اف گورنرز دی هغې خپل هایرنګ کوي خپل فایرنګ کوي ورسره هغې کوشش دا وي چې خپل ریوینو د هم په خپله جنریټ کړي MTI ایکټ چې څه ټایم راغو نو MTI ایکټ مقصد دا و چې بس به دي ګورنمنټ نه پیسې به نه اخلي دوی خپل ریوینو په خپله به دي جنریټ کوي په شورو کې چې کوم وړومبی کال و نو LRH ته هم فنډز ورکړي شو KTH ته هم فنډ همدغه شان فنډز بیا HMC ته هم فنډز ورکړي شوي چې بهی دا شورو دی نو موږ به فاینانس ډپارټمنټ به دوی له فنډز ورکوي هغې نه پس به دا هسپتالونه چې خپل ریوینیو په خپله به جنریټ کوي اوس صورتحال دا دی چې تقریبا 8 کاله تقریبا 2015 کې ایکټ راغلی او تقریبا 15 کاله تیر شو صورتحال اوس هم مکه شان دی مسلې مسایل مخې ته را روان دي همدغه وجه ده چې پنجاب کې چې د وخت کم سټرایک روان دی او اوس د هغه ځای ډاکټران د هغه ځای نرسز د هغه ځای پیرامیډکس همدغه خبره کوي چې دغه مسلې مخې ته راځي رضوان ګونډي صاحب کوېسچن به تاسو نه دا وي
چې کم حوالې سره تاسو احتجاجونه کولو او خصوصي توګه باندې ګورنمنت اوس هم دا خبره کوي چې به اصلاحاتو لپاره موږ ته ووټ ملو شوی، اصلاحاتو لپاره ووټ ملو شوی چې به یو ځای کې 2 نمبر ډاکټر ناست دی، یو ځای کې دوايي سم نه ملاویږي، نو موږ جناب هیلث کیر کمیشن ایکټ هم راوستو، یو ځای کې چې دی نو سروسز ټیک نه دي کیټګري A B C D موږ DHA RH راوستو، یا غټ هسپتالونه هغه آزاد خود مختار اټونومس باډي موږ ذکر راوستو چې هسپتالونو صورتحال خشي، ډاکټرز چې دی په دې کار کې اوس هم چې دی رکاوټ جوړیږي. جی زه پوره خبره کوم. بالکل چې تاسو کولی شئ، تاسو زما 2 پارټس دي. ټیک شو. کوي اول خبره خدا دی چې کله هم یو ځکه ریفارمز راولوي الته کې یو سټډیز وشي د هر یو ملک داسې کېږي. ټیک شو. یو سټډي وشي چې یاره د دا اکټ موږ د یا دا ریفارمز موږ دلته کړو د دې به فایده وي که نقصان به وي. ټیک شو. د دې اس ټرایل نو اس سټډي نو کړي، بس راشه یو اکټ راوستلو او په دې صوبې باندې دای نو کتل چې آیا دا سیستم د دې صوبې ته څه فایده ورکوي، د دې عوام ته څه فایده ورکوي، او بل خبره د دې صوبې عوام اکنامیکلی څونه سټرونګ دي. مطلب دا دی چې ته یو هسپیټل پرایویټ کوي، آیا د دې صوبې خلک سره دونه پیسې یا دونه وس لري چې دا سبا دلته کې علاج کولی شي که نشي کولی. پرایویټ څنګه تاسو نو چې پرایویټایزیشن ته به زه بات کېدای شي، هغه داسې دی که نه چې مخکې هسپتالونو کې به هر څه فري وو. ټیک شو. اوس تاسو یو هم د MTI هسپیټل ته لاړ شو، تاسو ته یو شیز هم فري. اول اډمیشن پیسې زیاتې شوې، ایکس رے پیسې زیاتې شوې، الټراساؤنډ پیسې زیاتې شوې، ستا ټیسټونو پیسې زیاتې شوې، ستا اډمیشن پیسې زیاتې شوې، ایون که ته هلته کې سرجري هم کوې هغې پیسې زیاتې شوې، او بیا بل دې کې چې کوم IBP پریکټس شروع شو. نو ډاکټر صاحب پاکستان خو واحد هغه ممالک کې دی، هغه هیوادونو کې چې چېرته ټول نه ارزان میډیکل سروسز، مطلب ټول نه ارزان په پاکستان کې نو ښه نه دی چې دا معمولي لغون ته 300 روپۍ یا 200 روپۍ سیوا سروسز ښه دا چې کله په ډیوټۍ کې موږ شینو که نه، نو هلته کې انسان ته بده لګي چې تا ته یو مریض راشي او هغه په جیب کې صرف 60 روپۍ راوړي وي، 60 روپۍ دې دپاره راوړي چې زه به پرچۍ په جوړم. ټیک شو. هغه نور دا سوچ دا خیال چې دې په هسپتال کې هر څه فري دی، ولې هغه سره لګېدی چې سرکاري هسپتال ته ځم. ټیک شو جی. نو خبره ما دا کوله چې دې سټډي ونه کړه، ټرایلز یې ونه کړه، موږ سټارټ کې هم دا خبره ورته وکړه چې دلته کې یو هسپیټل دی، مولوي جي هسپیټل دی. ټیک شو. تاسو په دې باندې یو ټرایل وکړو، دا یو ایز ا ماډل هسپیټل جوړ کړئ، که تاسو ته ولګېده چې یاره دې سیسټم د عوام ته فایده ورکوي، بېشک تاسو د خپل ریفارم د ایجنډا دلته کې راوړئ. ټیک شو. که چېرته هغه سیسټم فیل شي، نو کم از کم د نور هاسپیټل چې کوم دی که هغه به تباهي نه بچ شي. تاسو وکتل چې دې په فرسټ هغه کې 8 هسپتالونه چې کوم دی په MTI کې واچول، او هغې ریزلټس هم تاسو وکتل. ګوره ریزلټس په دې کې کتلی شي اوس چې دې کې MTI د دې په دې مقصد جوړ کړی چې دا به منی جنریټ کوي، پیسې به پیدا کوي. تاسو جی د دې کې ډېر زیات ریسرچ کړی دی، سپیسیفیکلی هیلث کې. دې د ماته وښایي چې کم یو هسپیټل پیسه جنریټ کړې ده. 10 ارب روپے یا 11 ارب روپے ترقیاتی بجٹ وي، آی کې نه هاسپټلز جوړ دي شي، آی کې نه نو زاری خبره ده یو داسې ریفارمز راوستو طریقه کار بیا به دک څنګه چې ګورنمنت دا وایي چې موږ ریفارمز هم دی لول ریفارمز دې ډیزاین لکې د دې لپاره جوړ کړو MTI کې نه چې دا هسپتالونو بخپل منی جنریټ کوي، پیسې پیدا کوي او په دې باندې موږ مخې ته ځو. ټیک شو. زه درته وایم بلکې تاسو ته هم پته دی چې اوس پورې د دې موږ ته وښایي چې دې په کم هسپیټل کې پیسه پیدا کړه او د هغې نه بعد هغې پیسې هغې کم ځای کې انویسټ کړي. بلکې زه درته وایم LRH رپورټ تاسو اډټ رپورټ وکړو، په هغه کې څونه کرپشن شوی دی، په لکونو کې نه دی شوی، په کروڑونو کې نه دی شوی، په اربونو کې شوی دی. نو دې خو الټه نقصان پکې کوي لګیا دی. یو فینانشلی د دې چې کوم دی که نه هسپیټل چې کوم مقصد و هغه پې پوره نه کړو. دویم خبره راشو د پیشنټس ته راشو. ټیک شو. چې کم پیشنټ ته به مخکې په 10 روپۍ پرچۍ باندې سرجري فری کېده، ټیسټ به فری کېدو، هغه مریض ته چې کوم دی که نه نن څونه پرایویټ هسپیټل کې ورکوي یا پرایویټ سیټ اپ کې ورکوي، اکوره پیسې چې کوم دی په سرکاري هسپتال کې هم لګي. ټیک شو. دا خو د مریض خبره شوه. بله خبر KTH کې چې کومه واقعه وشوه دا ډېره امپورټنټ خبره ده. دې دلته کې یو سیسټم راولو، مینیجر سیسټم یې راوستو. ټیک شو. مخکې به دا جاب چا کولو، یو DMS سیسټم هغه به خپله ډاکټري هم کوله، ورسره به یو 100 ریپورټ د DMS. ټیک شو. مینیجر څه دې څه وکړو، مطلب مخکې به هسپیټل کې MS و، اوس چې کوم دی کې هسپیټل ډایرکټر دی، مخکې به دغه ډاکټر په دې هسپیټل کې و، ورسره به یو ایکسټرا ډیوټي به هم کوله. ټیک شو. د دې چې 50 لک نه والا در 1 کروڑ پورې زما په هغه کې د دې د ایکسټرا پیسې روانې دي په مینیجرز باندې، په HD باندې، په MD باندې، ولې هغې 5 لک 7 لک 3 لک روپۍ تنخواګانې دي. دې کې امپورټنټ خبره KTH کې چې کومه واقعه وشوه، اوس یو منیجر دی هغه ستا اکسیجن پلانټ ته ودرولو، هغه په دې نه پوهېږي چې د کورونا پیشنټ کې د اکسیجن څونه امپورټنټ دی. ټریننګ نو شوی دا غي انکوایری ریپورټ کې ټریننګ دا غي نو شوی. زه ډاکټر یم، ما ته د اکسیجن پته دی چې د پیشنټ کې اسپیشلی د کووډ پینډیمک کې
ټولو نه امپورټنټ شی چې کوم دی کنه هغه اکسیجن دی ټیک شو. نو ما ته پته ده چې کوم میډیسن ملاویږي یا نه ملاویږي هیڅ خبره نه ده، خو چې اکسیجن کې څه مسله را نشي پکې د مینیجر صاحب ته دا پته نشته د اکسیجن څونه امپورټنټ دی ټیک شو. د دې کوم کمپیریزن وکړو د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس سره، د هغې چې کوم د اکسیجن پلانټ یا دا شیزونه دي هلته کې ډي ایم ایس صاحب دی ډاکټر شیرزمان ایچ ام سی کې دا مسله ولې نه راځي؟ ولې چې هغه په دې باندې پوهه دی چې هغه سره اکسیجن هم دی خو ورسره یو 50 یو 100 سلنډر ایکسټرا هم ایښي دي چې اکسیجن کې څه مسله را نشي پکې. نو موږ دا خبره کوو چې ګوره بل تاسو د اکثر پیشنټس ایشو راځي بیډ مینیجرز وي. اوس ډاکټر ته پته لګي چې کم پیشنټ ایډمیشن غواړي، کم پیشنټ چې کم دی که نه صرف میډیسن لیکل دي او بس بیا کور ته لیږل دي پکې ټیک شو. نو دا شیزونه و چې هغې باندې موږ سټارټ نه دا خبرې ورته کولې چې تاسو کم ریفارمز راولو اول دا ټرای خو کې که نه چې دې څه فایده شته نشته دی. که فایده وي بسم الله زمونږ اوټ درله درکړی دی، دې کسانو درله اوټ درکړی دی، ستاسو حکومت راولئ. ښه یو سیسټم فیل شو، ټولې دنیا ته پته ده چې امتیا یو فیل سیسټم دی. هغه نه بعد دی دا سیسټم په پنجاب کې امپلیمنټ کوي، هغه نه پس دا سیسټم دی په فیډرل کې راولئ. او امپورټنټ خبره یو فیل سیسټم دی آر ایچ ای په ډي ایچ ای په ایکټ په صورت کې دی پریفری کې هم راولوي ټیک شو. مطلب ټولو دنیا ته پته ده چې دا سیسټم فیل دی او ته بیا هم هغه سیسټم چې کوم دی که نه خپل ضد پوره کولو ډاکټران انکار کوي چې به موږ خپل ضلعو ته نه ځو. زمونږ خو انکار اړو سره شته نه دي پکې. زه که ډیوټي کوم مطلب اوس هم کوم مخکې هم کوم ټیک شو. زمونږ که جاب دی هغه مخکې هم دي اوس هم دي پکې ټیک شو. انکار خبره نه پکې. ګوره چې کله زه په ډیوټۍ ناست یم که نه او پیشنټ چې کوم دی زه فیس کوم، حکومت ټوله ورځ په میډیا باندې وایي ورته چې دویانې فري دي، سهولیت داسې ده، سهولیت داسې ده. تاسو په خپله ټول هسپتالونو ته ځئ، کوم په هسپتال کې چې دا کومه دې خبرې کړي دا واقعي پریکټیکلي شته دي پکې. هغه خو په د میډیا باندې خبرې اوري که نه، چې کله موږ هلته ورته کښېنو هغه موږ نه دا ایکسپیکټ کوي چې دا شیزونه ما له پیدا کوي. نو زما لاس هم تړلی دي، زه به کوم ځای نه پیدا کوم. دا څومره چې د سکیورټي ایشوز هم را روان دي که نه هغې ریزن هم دا دی چې په میډیا بل څه روان دي، حکومت بل څه وایي، ایجنډا بل څه دی پکې او پریکټیکل په میدان فیلډ کې چې کوم دی که نه هغه نور څه روان دي. صحیح. فضل الله صاحب څنګه چې ما خبر وکړه چې خیر د دې چې کوم ګورنمنټ دی بیا صاحب اوس وزیر هغه خو همدغه خبر وکړه چې بھائی اوس یو سیز امپلیمنټیشن لپاره کم از کم موږ ته وخت هم پکار دی او وخت هم موږ بنیږو. دا چې اوس کوم مسله ستاسو نرسنګ ته کوم ایشوز را روان دي، یو خو ستاسو مین مسله اهم روانه ده د وخت په ابټاباد کې ایوب ټیچنګ کې چې کومه مسله روانه ده هغه ځری خبر ده ایم ټي آی هسپتال ایم ټي آی ډایرکټر نرسنګ او بیا یو خو د معاملې حواله سره لون د تاسو خبرو کې او بل چې کوم په 400 کې چې کوم معاملې شوی ده تاسو مطلب یو ځای کې تاسو چې کوم اسوسییشن دی هغه ایم ټي آی چې کم چارواک دي ای سره خبرو کې مصروفه دي او بل خوا ډي جی سره مصروفه دي. لګون دي نه په دې کې چې دوه خبرې دي. اول خدا ده چې زمونږ نه د نرسنګ ډایرکټر سره نه د میډیکل ډایرکټر سره نه د پیرامیډیک سره ټسل پاغې کې شته چرېم نه. که تاسو کتلی وي په کور کې چې رونه خویندې یو ځای اوسېږي په هلته مسلې راځي خو بیا د کور یو سربراه وي یو مشر وي هغه ټول کښېني راشي او هغه خبره چې کوم دی هغه سال کړي هغه ځای کې. که د 400 مسله تاسو وګورئ هغه د هغه ځای چې کوم ایډمنسټریټر دی هغه د هغه نه فار ایگزامپل رانه ده هغه چا کېنولی دی 400 ګوره جی کیټګري اے هاسپټل دی. کیټګري اے هاسپټل دی کم از کم او 270 بیډ دی. 270 بیډ هاسپټل دپاره تاسو سره کم از کم 150 نرسز چې کوم دی هغه ریکوایرډ دی. ټیک شو جی. په دې ټایم کې هلته 84 نرسز چې کوم دی هغه کار کوي. څومره خالي دي ویکنسیز؟ نه جی نه پوسټونه نشته نه جی، پوسټونه تقریبا ټول فل دي. اچھا ٹھیک شو. اسپتال جی اپګریډ شو کیټګری اے ته بی نه خو نرسز پوسټ چې کوم دی هغه کې کریټ نه کړی شو. اوس فال د تاسو وګورئ په دې کرونا کې کرونا واش چې کوم دی هغه نور جوړ شو، سی سی یو الته چې کوم دی سٹارټ شو، آی سی یو چې کوم دی سٹارټ شو، نرسز ومغه دي په هغه ځای کې. نو بیا امپلایز چې کله موږ سره داسې ځای راشي چې هلته موږ پیرامیډکس په نرس په ځای ډیوټي وکړي، نرس د پیرامیډکس په ځای ډیوټي وکړي هغه ځای کې په هغه ځای کې بیا مسلې راځي. مسله ځکه راځي چې نرس د کار دپاره نرسنګ دپاره ټرین شوی دی، پیرامیډکس چې کوم دی هغه د پیرامیډکس د کار دپاره ټرین شوی دی. هغه دواړه په خپل ځای صحیح دي. په هغه ځای کې ایم ایس چې کوم ناست دی هغه ایکټینګ چې کوم دی ناست دی لکه موږ به دی چې دا پوسټ کم وخت نه خالي دی هغه ځای کې صحیح او د هغې دې ځای نه فیل کېږي نه. نو یو خو دغه ایشو ده. دې انکوایري کنډکټ کړې وه چې موږ په 3 ورځو کې د دې رپورټ راولو. بدقسمتۍ نه د حکومت په نظر کې یا که د عمران خان یا که موږ د چا ویو د اسوسییشن یو نیګیټیو امپیکټ دی
حالانکه تاسو وګورئ په دنیا کې په هر ځای کې اسوسییشن یا فیډریشن چې کوم دي دا ګورنمنٹ له پالیسیز ورکوي. پالیسی میکرز د دې ډېر اهم رول وي په دې کې، دا د ادارو پیلرز وي، د ادارو سترګې وي. د هغې وجه دا ده چې دا مخامخ په ګراوند باندې ګوري چې وایي څه حالات روان دي او څه نه دي. اوس د اسوسییشن نوم چې دی اوري، ما دا هم اورېده چې یاره مونږ چې مونږ اسوسییشن بندو یا دا کوو یا هغه کوو، د انتهایی زم نقصان طرف ته چې کوم دی هغه ادارې غونډې روانې دي. د ایوب چې کومه مسله ده هغه زمونږ د ډایرکټر صاحب سره، د نرسنګ ډایرکټر یا د میډیکل ډایرکټر سره نه وه هغه ځای کې. زمونږ مین هلته چې کوم ایشوز وو هغه زمونږ څه د ایم ډي صاحب ریلیټډ وو، څه د این ډي صاحب چې کوم دی ریلیټډ وو. بار بار د یو کال نه هغوی ته مونږ چې دا مسلې دي او هغه وایي چې یاره بورډ نه مني، کله وایي هغه چیرمین صاحب نه مني. او د کم وخت نه زمونږ دا کوشش دی چې مونږ د بورډ سره یا چیرمین صاحب سره زمونږ یو دوه ریپرزنټیټیو کم از کم کینی، بلکې زه خو یم اگر خبرو کم ذریعہ ایم ټی آئی دی مین اهم مسلې څه وي اساس ولته مین مسلې په هغه ځای کې چې کوم دی د نرس ډېر ایشوز په هغه ځای کې. یو وی رویه د نرسنګ ډایرکټر ټیک نه وه او د ایم ډي رویه حوالې سره احتجاج شوی دی. اکسیډنټل هغه کیدی شي، مونږ یو ځای کې فرض که ناست یو دوه کسانې تو به وشي هر څه وشي هغه کور کیږي، د هغه دونه غټ ایشوز نه را. مین ډېر مسایل د سټاف شارټیج په هغه ځای کې چې یاره مونږ سره سټاف چې کوم دی نه هغه په دې ځای کې چې کوم دی شارټ دی. یا که تاسو وګورئ هلته په دریو یا په څلورو واډونو باندې یو کلاس 4 چې کوم دی نه هغه ډیوټي لګي، ته به دې واډ لم کور ورکې، ته به هغې لم ورکې، ته به هغې لم ورکې، هغه هم اټومیټیکلي شارټیج شو، چا ذمواري شوه. اوس یو زه تاسو یو پلیز تاسو کنټینیو کړئ. اوس چې کله تاسو ایم ډي صاحب وایي دا زما ډومین نه دی، هاسپټل ډایرکټر چې کوم دی هغه وایي زموږ سره د فنډ شارټیج دی، آیا موږ به څه کوو؟ زموږ اټومیټیکلي موږ به وایو چې موږ د چیرمین صاحب ته په خپله اپروچ وکړو. هغه بدقسمتۍ نه زه به دا ووایم چې کوم بورډ چیرمین ناست دي په هغې باندې زه وایم چې د عمران خان صاحب هم وس نه رسي په هغې باندې هغه ځای کې. صحیح پوره اصل ریپرزنټیټیو چې کوم الیکټډ خلک راغلي دي د دې ځای، مونږ به هغوی ته ورځو خامخا به ورته خپل دغه دوی چې په هسپتال کې دا مسله ده او دا د تکلیف دی مونږ ته. لاست ټایم تاسو کتلي په ایوب ټیچنګ کې مسله راغه د بینایي هغه د خلکو سترګې چې کوم دی هغه ړندې شوې، ډېره غټه ایشو راغلی وه، ټیک شوه جي. او په هغې باندې اسمبلی ته چې کوم دی میډیکل ډایرکټر او ایچ ډي چې کوم دی هغه راوستی شو، سپیکر صاحب حل کړه، هغه خلکو ته جواب دی. د هغې نه پس چې کوم دی یو داسې کار وشو، یو داسې اډر هغه سپیکر صاحب ته میلو شو چې د هسپتال په دې دایره کې ستا د چا سره څه کار هم نشته، هغه حل کړه هغه ځای کې. صحیح. نو د ټولو نه غټه ایشو دا ده چې د بورډ کم ممبرز دي یا چیرمینز دي، د هغې لپاره یو پراپر ویج نشته هغه ځای کې. دا به څوک او دا به څوک راولي او دی به اکاونټیبل چاته وي. مین سیز جي اکاونټیبلیټي دی چې په کوم ځای کې اکاونټیبلیټي نه وي، د پوسټ د چا نه وي، نو په هغه ځای کې نظام چرم نشي ټیکېدی. اسیم صاحب چې کوم دی هغه د شوکت خانم فار ایگزامپل هلته کې دی ډاکټر صاحب دی. اوس جی شوکت خانم او په دې کې د ځمکې اسمان فرق دی. څنګه چې ډاکټر صاحب وویل سوشل سټیټس زموږ د خلکو هغې ته به مونږ ګورو چې بهی دې هسپتال ته کم خلک راځي او هغه ځای ته به کم خلک ځي. هغه دلته نږدې فرض که په دې سیسټم کې نه دی پاتې شوی. په ایوب کې مونږ تاسو که وګورئ د ایم آر آی د سی ټي سکین د شپږو میاشتو نه هغه هر څه خراب دي. مونږ ویو کم از کم دې راشي د چیرمین صاحب په څلور شپږ میاشتې پس بالکل جی بالکل خراب دي. پس درې یا په څلور میاشتې پس د بورډ چیرمین لا یا بورډ له د امپلای سره یو میټینګ ډېره هم ضروري دی که دوی په ادارو کې څه چینج غواړي، ډېر زیات ضروري دی. ریپرزنټیټیو ته واخلي، وایي تاسو موږ له د هر کیډر نه دوه کسان چې کوم دی راکړئ چې هغوی سره مونږ کېنو، تاسو بنیادي څه مسایل دي. ډېر مهم خبر تاسو که چې هلته د اهم اکوپمنټس خراب دي، دا خراب دي جی. تاسو که وګورئ یو شاړ غوندې مثال به درله درکړم. پخوا به موږ دا کیسې کوو که نه، یو باچه و، یو وزیر، یو به رعایه و، ټیک شوه جي. اوس وزیران خو دې کې نولي د ایچ ډي ایم ډي ان ډي په شکل کې، باچا صاحب چې کوم دی هغه د بورډ په شکل کې، هلته چیرمین صاحب دی یا عمران خان صاحب دی، هر څه چې کوم دي، او رعایه چې کوم دی هغه ملازمین دي، دلته د هغوی نه کار اخیستل کېږي، هغه ستا دغه دي هینډز دي، کاله کار کوي، مشینري د نظام تاله چلی په دې ځای کې. اوس د باچا او د رعایه په منځ کې چې کوم ګیپ دی هغه ټولو نه خطرناک دی، ځکه چې هغوی ته جي 7 او 6 لاک تنخواګانې په هغه ځای کې ملاویږي. هغه ځای کې اخو به کوشش دا کوي چې زه سرمن د ده نه واړم، د ملازم نه وباسم، ځکه چې د هغه نه تپوس نشته په هغه ځای کې اکاونټیبلیټي. لیبر لا چې کوم دی هغه جي انټیکټ نه ده. که څوک وایي چې په ایم ټي آی کې دا چیلنج کوم جي بالکل انټیکټ نه ده.
ستا ډیوټي اورس چې کوم دی هغه د لیول الله مطابق نه دي ستا هلته چې کوم د ډیوټیز چې کوم تا نه اخیستل کېږي په کوم طریقه کار هغه نه منل کېږي سمپل یو خبره کېږي چې دا اټناموس دی دوباره به راځو دوباره په همدې حوالې سره خبرې به جاري ساتو ګران کتونکي وړوکي شان د مې نه واپس راځو خبرې جاري ساتو ګران کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته وایو هرکله خبرو کو نو تقریبا 15 کالونه کنټینیوسلی طب په شعبه کې د احتجاجونو سلسله وا هغه اصلاحات نه پس احتجاجونو یو مهم خبره چې کم د حوالې سره هغه دا و چې مین چې کم سټیک هولډرز وو آی کې چې کم اسوسییشنز ولو هغه ګیله مندو مختلف قوانین خبرو کو نو ډي ایچ آر ایچ حوالې سره مختلف ډاکټر تنظیمونه هغه به دا خبره ټول نه مخکې هغه وکړه چې کم از کم مونږ په اعتماد کې د حکومت واخلي او د حوالې سره ګورنمنت دی راغوخته هم لیکن آینه پس چې د دوی سره اس خبرې نوې شوې او هغه نه پس هغه قانون پاس کړی شو ډاکټر کونډي ډي ایچ آر ایچ حوالې سره ګورنمنت دا خبر کړو چې مونږ به ستاسو کم از کم رائے باخلو ای حوالې سره سب میټینګ شوی سب خبر خدا شوی چې تاسو مونږ ځان سره کې نو د قانون حوالې سره ستاسو رائے باخلو څه شوی هغه کې ګوره جی داسې دی کنه چې کله سیستم په د الیکټډ خلکو په لاس کې وي نو ای کې فائدہ دا وی چې هغه خلک په دې ټیم نه خو سبا خو کم از کم بیا اکاونټیبلی سبا استال کې ترازی ته پوسټ کولای شي زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ اکثر د سیستم چې کوم دی کنه دا نور خلکو په لاس کې دی لکه زه بوین چې برکی صاحب دی په امریکا کې پروت دی عمران خان زه خو زیات سره غدي ټیک شو فیصل سلطان صاحب اوس پورې کی ډی ایچ کې هغه هم د لاهور دی شوکت خانم هغه دی اسیم یوسف دی هغه هم دی مطلب لاهور دی مطلب داسې خلک دی او پاورز اوس ډیر زیات دي نو زمونږ تاسو ته پته دی چې ډایلاګز او مشارکې خبرې مشي هغه نه پس هغه باندې اس فالو اپ میټینګ ونه شو د فضل مولا صاحب ناستې زموږ ګرینډ هیلث الاینس خو په هغې باندې هېڅ میټینګ ونه شو په کار دا و چې یو ځای کې اګریمنټ وشي نو زه خپله خبره کوم د خپل کمیونټي خبره به کوم او زه به د خپل پیشنټس خبره کوم سبا زما مریضانو ته څه تکلیف نه رسي ځکه چې زه فیس کوم خو به زه هغې نه پس حالانکې سی ایم د صوبې چیف ایگزیکټیو دی هغې نه باوجود هم چې کوم دی که نه بلکې زه به دا وایم چې اوس پر چې کوم هغه ویکټیمایزیشن شوی هغه هم نه ده واپس شوی میټینګ خو ډاکټر کونډي تاسو سره خبرې به جاري ساتو دې وخت موږ سره زموږ د هیلث رپورټر سینئر صحافی فیاض احمد موږ سره لائن باندې موجود دی فیاض سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے السلام علیکم شبیر بھائی اور ڈاکٹر رضوان بہت بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے فیاض اصلاحات کی باتیں ہو رہی ہیں تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 5 سال سے احتجاج ہی ہو رہے ہیں اور ان کا مین گلہ یہی بنتا ہے کہ بھئی اصلاحات ہو رہی ہیں تو جو نرسنگ کمیونٹی ہے ڈاکٹرز کمیونٹی ہے پیرامیڈکس ہے ہمیں بٹھائیں اور ہماری تحفظات بھی آپ لوگ سنیں یہ جو 5 سال ہم نے ایک ساتھ ہی اس چیزوں کو کور بھی کیا جو ان کے احتجاج تھے کہاں پہ خامیاں آپ کی لگتی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو خامیاں کن کن جگہوں پہ تھیں حکومت تو اصلاحاتی ایجنڈا لے کر ساتھ آئی تھی سفر اس وجہ سے جو ہے صرف عام پبلک ہوئی 6 مہینے تک ہسپتال بند رہے یہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں غلطی کوتاہی کن کی سب سے زیادہ آپ کو لگتی ہے آیا حکومت یہ اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی یا پھر ڈاکٹرز یا دوسرے جو گرینڈ ہیلتھ الائنس میں شامل جو ایسوسیشنز تھی ان کی ہٹ درمی تھی بہت شکریہ ایک ہی جملے میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس خرابی کی وجہ کیا ہے اس ناکامی کی وجہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ حکومت کی ہٹ درمی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی قانون بنانے جا رہے ہیں کوئی ایکٹ نافذ کرنے جا رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ان کے مسائل کو سمجھ کر اور کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایکٹ انہی کے لیے بنا رہے ہیں اگر آپ صرف ہولی سولی ایک بندے کو اتھارٹی دے دیں اور وہ بندہ سب کچھ بنا کر پھر اس کو امپوز کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہری بات ہے پھر جو مختلف سیگمنٹس ہیں اس کے اندر وہ ظاہری بات ہے وہ پریشر گروپ کی طرح سامنے آئیں گے تو اس میں سراسر حکومتوں کی کوتاہی ہے ان کی غفلت ہے اور ہیلتھ کو پرائیورٹی بیس پر انہوں نے نعرہ لگایا تھا لیکن ہیلتھ کا اس کے ساتھ جو مذاق انہوں نے کیا ہے میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی ہم نے گزشتہ حکومتیں بھی دیکھی ہیں تو اگر یہ بار بار انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیریفریز کو میں صرف چھوٹی مثال پیریفریز جتنے بھی ہیں
उस वहाँ के हॉस्पिटल्स को हम अपलिफ्ट करेंगे, वहाँ इसी हवाले से डॉक्टरों को वहाँ पर ट्रांसफर हुए। लेकिन मजे की बात, बहुत से डॉक्टर मेरे दोस्त थे, उन्होंने वहाँ से मुझे विद प्रूफ वीडियो और तस्वीरें शेयर की कि वहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स भी नहीं थी, वहाँ पर इमरजेंसी के अलावा और कोई रूम बना ही नहीं था। तो ऐसे हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? डॉक्टर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, हाँ डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो मरीज की जान बचाए, बेहतरीन इलाज दे। फयाज DHA RHA की इम्प्लीमेंटेशन फिर किस तरह होगी? क्योंकि DHA RHA में रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अथॉरिटीज़ बना रहे हैं जो कि वहाँ पे अस्पतालों की सूरत हाल को भी बेहतर करेंगे, उनके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे और जो है क्या नाम है वो सब्ज बाग तो दिखाए गए हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी? क्योंकि MTI इन्होंने कहा था कि हम खुद MTI इसलिए बना रहे हैं कि ये अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन MTI अब भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे ले रही है, तो ये किस तरीके के साथ? क्योंकि जो हमारे इससे तैमूर जगड़ा साहब से पहले मिनिस्टर थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सूबे के छोटे से छोटे जो सिविल डिस्पेंसरी है उसमें भी ऑपरेशंस होंगे। तो ये किस तरह, ये तरीक़ेकार क्या होगा? 10-11 अरब रुपए का तरक्याती बजट में तो ये नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ बातें ही हैं और बातें तो मैंने बहुत से की थी और ये सिर्फ दावे और बातें ही हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि RHA DHA में कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, लेकिन इसमें के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो चीजें हैं, उनको मिल बैठ कर हल कर लेना चाहिए। ये मरीजों की फायदे के लिए अगर कुछ चीजें हैं वो डेफिनेटली हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसमें ऐड करे। अगर कुछ डॉक्टरों की उसमें अगर खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी दूर किया जाए। अगर हम ये करें कि उनकी भी ना सुने, इनकी भी ना सुने, तो फिर तो ये RHA DHA आप इम्पोज कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो एहतजाजी हम देख रहे हैं, एहतजाज की वजह से नुकसान कौन होता है, उठाना पड़ता है हम जैसे शहरियों को, मरीजों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि बजट में हमने इतना वो कर दिया है, लेकिन आप स्टेक होल्डर को एतबार में नहीं ले रहे, तो फिर मसले मसाइल तो सामने होंगे। अब देखिए RHA DHA के हवाले से इनकी मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस हैं इनके, जिसमें तमाम जितने भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो मौजूद थे, उनके जितने भी सरबराहान थे बैठकर हुकूमत ने यकीन दहानी की थी कि इनमें जितने ही आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। और वो जो लॉ मिनिस्टर हैं सुल्तान महमूद, उन्होंने खुद हमसे ऑन कैमरा कहा था कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करके इस कानून को पास करेंगे। तो आई थिंक इनको एतमाद के लिए बगैर तो मुश्किल होगा। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 11 अरब रुपए के जो तरक्याती है उसमें ये तमाम तो बहुत मुश्किल काम है। अभी देखें कि जो तरक्याती बजट उसका सिर्फ 7% जो है वो इस्तेमाल हुआ होगा, और फिर सारा कुछ जो है आजकल तो इनके पास एक्सक्यूज ये है कि वो कहेंगे कोविड की वजह से हम इसको रिलीज नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप धीर, चतराल, बाजवड़ इन जगहों की तरफ चले जाए तो वहां पर अस्पतालों की सूरत इंतहाई नागुफ्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज आपका। ग्रान कुतुन को फयाज से कम तरफ तो निशानदही कर दा ज़ुबानी कलामी चिकम ऐलानात भी आयद वजना बे अवाम सफ़र की गई। लास्ट टेन्योर 2017 के शाहराम खान सेहत वजीर आगदा खबर को 13 अरब रुपए बमूंग द अस्पतालों इक्विपमेंट्स लपारा बमूंग जारी कऊ और डेढ़ ज़बरदस्त खबर में हम रिपोर्ट करो, लेकिन आई नपस भी आगा पैसे सशवे आगा पैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जारी न करो खल को ता ब्या अस्पतालों तो चिदे आगा इक्विपमेंट्स मिलो नशु ब्या डॉक्टर्स तासो पे एतमाद के अखल है चेमुंग बा तासु बकेनो तासु न बा तासु तहफ़्फ़ुज़ात बाउरू हर सीजन बल रिकू। बहरहाल आगे नपस भी अचानक तासो बिल ऐवान की पेश कवे और डायरेक्ट दुम पास कवे नो ब्या एहतजाजू ना को जारी खबर दी तरफ न ब्या जुड़ी की फजल मौला से दा चिकम खबर होमूंग MTI है हवाले सर को तासु पखवल हम एहतजाजू नो दिन अलावा चिकम तासु द प्रमोशंस और नूर चिकम अस्पतालों के चिकम इश्यूज रवान दिया हवाले सर हम लाऊं तासु खबर के मु गोर जी एहतजाज चिकम दे दा ग्रान कार दे दा इंसान द खुशहाली न की दा खफगान न की और दागा शहरी और हक थे आगा रोड तरावजी में हुकूमत जिम्मेदारी दी जर तजर दागा सरकीन दागा खबर और जिता तपस तकलीफ थे मंग तजी पे MTI की दी वीलियो चे सिविल सर्वेंट जो खबर का मंगा को पेशेंट खबर था ओम ज कोम चे पागे कि पेशेंट सोना सफर शो IBP दी स्टार्ट करी पागे के तासो गोरे ओमागा फीस से कम बडब गार्डन के और डॉक्टर साहब अगस्तो आगा उस दल तक दे जाए उमदाख का मरीज ना पदेजे की अखली पर सरकारी अस्पताल था फर्क सिर्फ दार आगा चे अगत आगतलो सल तले कम शुनूर खुमागा अस्पताल के बोते ने की ठीक शु जी 1500-1000 रुपए फीस समखली बिल्कुल 1500 प्लस नोट तासो जी सोना चार्जेस दी तासो को गोरे आगा द लिबार्ट्रे शुए कद नोरे द नोरे आगा उमसरा एक्सपेंस शु सही मंगा सिविल सर्वेंट का जिक्र को पदे के दी मुंग तवे तासो तपदे के स नुकसान निश्ता दागे नुकसान उस मुंग तरह कारशो ډیر غټ नुकसान هغه دا راخاره شو
چې زموږ څومره سیول سرونټ پوسټ و هغه هلته نه ابالیش کېږي لګیا دي دی ختموي بورډ سره د اختیار دی چې هغه د 17 ګریډ یو پوسټ دی هغه وایي دا ما ختم کوي ابالیش کړه دیغه ترمیم هم کړو چې بھئی چې کم ایم ټی آی کې دي هغه به خامخا ایم ټی آی یا ایم ټی آی کې به ځان مرج کوي به یا به بالکل جی هغه جی امپلیمنٹ نشو زموږ په دې ټیم کې 33 نرسز چې کوم دي د هډ نرسز 17 پوسټ 33 او د هغې پروموشن هر څه ریډي شو چې هر څه مکمل ګورنمنټ ته لاړه هغوی ورته وایي 28 پوسټ چې کوم دي هغه تاسو ایم ټي آی خوړلي دي اچھا هغه یې بولش کړي دي صحیح اوس دا واحد پروفیشن دی چې دا 30 او 35 سال نه پدې کې فیمیل زمونږه چې کوم خلک دی هغه ذلیل او خوار شو پدې کې په یو کیډر کې هغه راغلی هم په یو ګریډ کې او په هغې کې هم هغه 30 سال چې انسان تیری نو هغه ډېر زیات ظلم او زیاتې دی په هغې کې 5 سال 7 سال بعد هغه کم از کم ته پروموشن ورکړه هغه بیا ریلیف په خامخا ورکوي ورته د هغې نه پس په هغه بیا خپل مشرۍ ته ځي بل څه ته به ځي کم چې د یو ورځ راغلی دی او کم چې د 30 سال راغلی هغه دواړه ایز ورکر چې کم دی کار کوي صحیح دغه زموږ یو ډېره غټه محرومي ده دوی زموږ نه پوسټ ایبالیش شو اوس چې زموږ څونه پروموشنز کېږي زموږ د 17 18 19 20 ټولو نه زیات پوسټ چې کوم د های لیول دی هغه زموږ په ایم ټي آی کې په ټیچینګ هاسپټلز کې هغه چې دا هغه ځای نه ختم شو فار ایگزامپل زه به دا ووایم چې د بی پی ایس 17 150 پوسټ چې کوم دی هغه په ایلارج کې په دې ځای کې دا ټوټل تا زمانه ابالیش کا ختم شو ٹھیک شو جی په ډی ایچ کیو لیول باندې بیا سلور یا 15 هډ نرسز زموږ هلته وي په هغه ځای کې نو دا دومره خلک چې اوس 1800 خلک زموږ پروموټ کیږي دا به کم خوازي دا به زموږ یو کمپلیکټ او ډېره غټه مجبوري و بیا زموږ راځي چې موږ روډ ته وځو سیمپل هم دغسې په ډي ایچ آر ایچ آی کې به هم د موږ سره دی کوي مسله جی دغه ده چې مین ایشو چې د څو پورې ګورنمنټ موږ ویو چې فیر نه دی مخلص هغه وي چې هغه وایي چې تا له دا کار داسې کوم هغه خپل یو ضد نیولی دی هډ نرمي چې ورته موږ ویلی شو کوي به هغه که موږ ورته هر څه وویو هغه وایي ته به هغه مشه زه به یې کوم خو کوي به هغه هم هغه خپله صحیح د ټولو نه غټه ایشو موږ ته دغه روانه ده بل جي تاسو د موجوده سیستم خبره وکړه نرسنګ او میډیسن ډاکټرز اینڈ نرسز دا ډبلیو ایچ او نه تاسو وګورئ دا ریکګنایز پروفیشنل دي بالکل دواړه په هیلث کې د هاسپټل خبره کوم کو دا په هیلث کې ډیر زیات اهم دي که د پیشنټ خبره وکړو که د وارډ خبره وکړو که د هاسپټل سیټ اپ خبره وکړو په غزه کې بدقسمتۍ نه نرسنګ چې کوم دی هغه ایکسپټډ د اوسه پورې ریکګنایز شوی نه دي او بیا خاص کر په دې صوبه کې په سند کې تاسو وګورئ یا په پنجاب کې تاسو وګورئ هلته خپل ډایرکټریټس دي د نرسنګ صحیح خپل ډي جي نرسنګ چې کوم دی هلته ورکړي شوي دي په هغه ځای کې هغه خپلې پالیسیانې جوړوي هغه خپل امپلیمنټیشن هم کوي دلته کې هغه سیز نشته دی په کې پی کې مکمل زمونږه چې کم په هاسپټل لیول باندې فار ایگزامپل نرسز دي هغوی ته چې څومره مسلې راځي هغوی ته هم دغه مسلې راځي چې د هغوی چین اف کمانډ چې کوم دی نه هغه ډفرنټ دی د هغوی کې لکه موږ به داسې مثال جوالو ډي جي صاحب فرض که ناست دی تاسو وګورئ په دې ډایرکټریټ باندې برډن څونه دی صحیح هغه ډي ایچ او لیول هغه د ډي ایم ایس لیول چې کوم څونه هاسپټل دي زمونږه مختلف مسایل چې کوم دي د هغې نه دوچار هغې وایي که نه چې بس دا ډي ایچ آر ایچ به راشي نو ډي جي سمپل ډایرکټریټ پورې وي بیا مونږ وایو چې ګورنمنټ دا اون کې ادارې په صحیح طریقه باندې وچلي د دې نه ځان نه خلاصوي چې بھئی ماته نظام خلاص کو مخکې بچې کم دی اوس چلی صحیح میں یو آئی تھنک دوانو لپاره خوشاله خبر تاسو همیشه د دې د ګورنمنټ اصلاحاتو نه اختلاف هم کړی چې کوم سکیورټي حواله سره قانون پاس شوی دې سره خو اګری کوي کنه چې دا قانون ټیک پاس کړي بالکل جی اپریشیټ کوم ډیر ښه اپریشیټ کو ګوره جی ما سٹارټ کې ویل چې سو کوم ریفارمز نه انکار نه کوي خو ریفارمز یو پازیټیو هم وي یو نیگیټیو هم وي پازیټیو ریفارمز ته همیشه ویلکم او چې نیگیټیو ریفارمز وي هغې ته موږ ریکویسټ دی یا ډیمانډ دی چې کم از کم کینی دي سټیک هولډرز دی مشاورت سره یو کار کیږي ځکه چې اینډ یوزرز خو بیا موږ یو یا زموږ پیشنټس وي مریضان دي پکې چې کوم ښه کارونه دي مخکې مو هم اپریشیټ کړي دي او بیا هم اپریشیټ کوو مننه زموږ دواړه میلمانه نن موږ سره موجود وو کوشش دا و چې لون ته د دې خبرې هم واورو ظاهري خبره ده ډېر لینتھی ټاپکس دي نرسنګ هغه خبرو کو نرسنګ بذات خود د هغې دومره ایشوز دي نو فضل مولا صاحب دې حوالې سره به ډیفینټلی پروګرام به کوو ستاسو نرسنګ اسوسییشن هغه به هم راغواړو دې حوالې سره تفصیلي ستاسو دا خبرې به اورو او ډاکټر کونډي ستاسو خو ګای بګاه تاسو خامخا راځئ ستاسو چې کلم ایشوز وي سټرایکس وي ستاسو زموږ په دې پروګرامونو ته راځئ ګران کتونکو صحت اصلاحاتو حوالې سره هم لږ کوشش وکړو چې لږ خبرې اورو لږ د دې تحفظات هم واورو او لږ دا
هم ګورو چې د وخت ډاکټر کمیونټي نرسنګ کمیونټي چې کم دویم وبا راغلی دی حواله سره د غي خدمات ستاینه هم کو د وخت دا وخت اگر موږ خبرو کو تقریبا 800 نه زیات نرسز چې دي هغه د کرونا وایرس کار دي 27 ډاکټرز وفات شوي دي ایشو شته دي الله تعالی دی کی چې د دویم وبا نه هم د کشان چې د زر تر زر دا وبا هم لاړ شي ګران کتونکو نننی مشرق سپیشل نه خپل قرباسي شبیر شاه او زموږ پوره ټیم له اجازه راکړه د الله پامان.